د عثمان رضی الله تعالی عنہ دا عادت مبارکه چې په یوه شپه کې به قرآن ختمه. نو چاته نه تپوس کوي عثمانه دا ته چې څنګه د قرآن تلاوت کوي نو داسې خو موږ نشو کولی، دا ولې؟ عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل وی قسم په الله کو چرته ستاسو دا زړونه جوړ وي او روغ وي نو ما شبغت من تلاوت القرآن، دا به د قرآن د تلاوت نه ماړه شوي نو. خو ستاسو زړونه روغ نه دي، ستاسو په زړونو کې بیماری دا مرض دی، نو ځکه د قرآن تلاوت درته خوند نه درکوي. کو ستاسو زړونه روغ وی نو تاسو به د قرآن د تلاوت نه نه وی ماړه شوي. درود شریف وایئ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن ستاسو په دې علاقه بډبیره کې ستاسو په دې مسجد او مدرسه کې ډېرو ماشومانو د الله جل جلاله کلام سرته ورسو. ووایئ الحمدلله. رونو د قرآن له الله تبارک و تعالی څه خاصیات ورکړي دي. د ټولو نه اول د دې کتاب دا خاصیت دی چې په دنیا کې د ټولو نه زیات لوستلی کیږي. د ټولو نه زیات په دنیا کې لوستونکی کتاب هغه قرآن پاک دی او د دې داسې تلاوت شوی دی چې د شپو په تیارو کې د دې تلاوت شوی دی، د ورځې په رڼاګانو کې د دې تلاوت شوی دی، په آبادو کې د دې تلاوت شوی دی او په خشکو بیابانونو کې د دې تلاوت شوی دی. د عثمان رضی الله تعالی عنہ دا عادت مبارکه چې په یوه شپه کې به قرآن ختمه. نو چاته نه تپوس کوي عثمانه دا ته چې څنګه د قرآن تلاوت کوي نو داسې خو موږ نشو کولی، دا ولې؟ عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل وی قسم په الله کو چرته ستاسو دا زړونه جوړ وي او روغ وي نو ما شبغت من تلاوت القرآن، دا به د قرآن د تلاوت نه ماړه شوي نو. خو ستاسو زړونه روغ نه دي، ستاسو په زړونو کې بیماری دا مرض دی، نو ځکه د قرآن تلاوت درته خوند نه درکوي. کو ستاسو زړونه روغ وی نو تاسو به د قرآن د تلاوت نه نه وی ماړه شوي. د دې بخاري شریف کې یو محدث دی، د هغه نوم بار بار پکې راځي، ابوبکر ابن عیاش رحمه الله. دی چې کله وفات کېدو نو د ده خور د ده خواله راله په ژړا شوله. نو ده ورته ویل لمه تبکي، ته ولې ژاړې؟ نو هغې ورته وی ابکي علیک، زه په تا باندې ژاړم چې زما نه جدا کېږي مرې رانه. نو هغې وروره ورته وی کو ته خامخا ژاړې نو په ما مه ژاړه، په خپل ځان وژاړه. ته په ما ولې ژاړې؟ ما خو دا ورځ د الله نه غوښتله، نو چې کومه ورځ ما د الله نه غوښته هغه الله په ما راوسته، نو ته په ژړا شوې.
خوري ورته وی څنګه دا ورځ دي د الله نه وغوښته وی خوري نن چې ستا رور په کومه کوټه کې پروت دی او د کمې کوټې په ګوټ کې د هغه د زنکدن سلګۍ دي دې رور دې په دې کمره کې په دې ګوټ کې 18,000 پیرې قرآن ختم کړی دی ما 18,000 پیرې دلته د الله کلام ختم کړی دی ما خو د الله نه دا غوښتله چې الله ما له مرګ راولي هم په دې ځای ما له راولي په کوم ځای چې زه د قرآن تلاوت کوم هغه ورځ ما له الله راکړه نو ته په ژړا شوې ما باندې مه ژاړه دا ورځ ما د الله نه غوښتې ده زه خوشحالیږم چې نن په دې ځای کې زما زنکدن دی د قرآن تلاوت داسې په دنیا کې شوی دی په دنیا کې امام شافعي رحمه الله د مکی مکرمې نه روان شو مدینې منورې ته ځي د سبق زده کولو دپاره هلته یې استاذ امام مالک رحمه الله چې هغه نه لاړ شي او د هغه نه علم د احادیثو مبارکه زده کړي امام شافعي رحمه الله فرمایي وی په مکه مکرمه کې چې د خپلې اوښې شاته ور وختم او اوښه روانه شوه ما د قرآن تلاوت شروع کو چې مدینې منورې ته رسېدم ما 8 ورځې او 8 شپې تلاوت کړی و 8 ورځې او 8 شپې ما سفر کو او تلاوت مې کو وی چې کله زه مدینې منورې ته ورسېدم په 8 شپې او 8 ورځو کې ما 18 پیرې قرآن ختم کړی و دا داسې کلام دی چې دا په خشک کې ویلی شوی دا په بیابان کې ویلی شوی دا په آبادۍ کې ویلی شوی دا د سارو په شا باندې هم ویلی شوی دی لرې به نه ځو په نږدې زمانه کې شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه الله هغه وایي وی زه وړوکی وم ما چې قرآن ختم کو نو د ترور کره مې لاړم د خپلې ترور کره لاړم نو ترور مې راته وی چې زکریا خبر شوی م چې تا قرآن په یادو باندې یاد کو وی ما ورته وی چې او ترور قرآن مې حفظ کړی دی وی ما ته وی چې مبارک شه خو زه غواړم چې ستا د خولې نه لږ تلاوت واورم وی ما ورته وی چې ترورې اودس مې شته دی نو یو 2 رکعته نفل نه کومه وی هغې راته وی چې ولې نه زکریا چې ته نفل کوې ورږه ما ته صبر وکړه زه اودس کوم چې زه به دې ورپسې نیت وتړم ته مې به امام شي او زه به دې مقتدي شم ترور مې صبر وکړه زه اودس کوم تا پسې ودرېږم ترور مې راپسې ودرېده او ما د 2 رکعتو نفل نیت وتړو او د قرآن تلاوت مې شروع کو وی چې په 2 رکعتو کې ما سلام ګرځو نو قرآن مې والناس ته رسولی دا د نږدې زمانې خبره ده مولانا زکریا رحمه الله نه مې ترور پوهېدلی ده په ولاړه باندې او نه مولانا زکریا پوهېدلی دی رحمه الله نه دی پوهېدلی د قرآن تلاوت ورله دومره خوند ورکړی دومره خوند په مخ د ځمکه د ټول نه زیات تلاوت چې کېږي نو دا د څه کېږي د قرآن فاطمه عدویه رحمه الله د هغې عادت مبارکه ده یو ځلې د ماسخوتن مونځ وکړو او په نفلو باندې ودرېده او قرآن یې پکې شروع کړو قرآن وی 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 حتی در دې پورې چې د مسجد نه د اذان आवाज راغی حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم فاطمه عدویه رحمه الله سلام وګرځو چې زه خو په نفل ولاړم او په ما خو اذانونه وشو د سحر نو چې سلام یې وګرځو نو اسمان ته یې داسې وکتل په ژړا شوه وی الله ستا د جمعې شپې هم دومره لنډې دي چې زه پکې 2 رکعته نفل نشم کولی ستا د جمعې شپې په ما دومره لنډې شولې اول خاصیت د قرآن دا دی
چې د دې تلاوت زیات کیږي او د دې تلاوت خون چې چا واغستو هغه بیا په دې باندې نه دی چې زه ولاړ یم کو ناست یم هغه چې د قرآن تلاوت شروع کړي هغه د الله سره خبرې کوي هغه بیا د دې دنیا نه غافل او ناخبره الله اول خاصیت د قرآن څه دی زیات تلاوت دویم خاصیت د قرآن دا دی چې د نزول په عجیبه طریقې باندې شوی دی ټول آسمانی کتابونه الله تبارک وتعالی په یو ځای نازل کړي دي او قرآن الله تبارک وتعالی په 30 کاله کې بقدر ضرورت لږ په نبی علیه الصلاۃ والسلام نازل کړي دي یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام د جبرئیل امین نه تاسو کو وی اسی جبرئیل دا کوم وحی چې ته مال راوړې کنه دا تعالی الله تبارک وتعالی په اسمان کې څنګه درکې جبرئیل علیه السلام ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبر ما ته چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه یو آیت یا یو سورت ملاویږي د هغې نه مخکې په اسمان کې زلزله راشي او دومره تیز زلزله راشي چې د اسمان تمام فرشتي بیهوشه شي وی حتی تر دې پورې چې زم بیهوشه شم وی زه اول هغه فرشته یم چې د الله تبارک وتعالی په دربار کې سر اوچت کم وی الله تبارک وتعالی مال یو آیت یا یو سورت راکی دا هغې نه پس د فرشتو نه بیهوشي لاړه شي نو چې فرشتیونه بیهوشي لاړ شي زمانه تپوس کوي چې جبرئیل الله څه وفرمایل وی زه ورته وایم چې پلانکې آیت یا پلانکې صورت کې دا خبره فرمایلې ده وی تمامې فرشتي په اسمان کې چغې کې چې حق الله زموږ حق فرمایلی دي وی د الله پاک پیغمبره هغه صورت یا هغه آیت چې زه تا لښکته ځمکې ته راوړم زه یوازې نه رازم زما سره 80,000 فرشتې ښکته ځمکې ته راکوزیږي بیا امام ذهبي رحم الله په خپل کتاب اتقان کې لیکلی دي چې په دغه 80,000 فرشتو کې د هرې فرشتې سره 80,000 فرشتې نوري یعنی د قرآن یو آیت یو صورت د لکو فرشتو په نگرانی کې ښکته ځمکې ته راغلی دی بیا چې کله دا قرآن به په نبی علیه الصلاة والسلام نازلېدو د هغې زور ته ګوره زور ته عایشه بیبي فرمایي رضی الله تعالی عنها وی زما محبوب به زما سره پخوا کې ناستو او د یخنۍ دا یخې ورځې به وي د ژمي یخې ورځې به وي چې کله په نبی علیه الصلاة والسلام به وحی شروع شو دا رنګ مبارک په تک سور شو او خولې به یې په دې تندي راغلې او داسې خولې به راغلې چې د تندي نه به څڅېدلې دومره زور به د نبی علیه الصلاة والسلام جسم مبارک ته ورکو یو صحابي دی زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه وی د نبی علیه الصلاة والسلام سره خواته ناسته وه او د نبی علیه الصلاة والسلام دا زنګون زما په پتون باندې پروت و لکه څنګه چې دوه دوستان ناستي که نه د نبی علیه السلام دا زنګون زما په پتون پروت و وی په دې دوران کې په نبی علیه السلام وحی شروع شوه وی قسم په الله د نبی علیه السلام د زنګون زما پتون ته دومره زور راکړو ما وی زما پتون زره مات شو دومره د وحی زور و روایاتو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ په کومه وخه باندې ناستو او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وحی شروع شو هغه وخه به د نبی علیہ السلام وزن نشو برداشت کولای فوراً بکې ناستله دومره به د نبی علیہ السلام وجود مبارک درون شو چې کله وحی به شروع شو نو د قرآن دویم خاصیت دا دی چې د نزول ډیر په عجیبه انداز سره شوی دی دریم خاصیت د قرآن دا دی
چې الله تبارک وتعالی دا آسان کړی ډیر زیات دی. هغه نابالغ ماشوم چې تر اوسه پورې بالغ شوی نه دی چې شروع وکړي نو قرآن په یادو باندې یاد کړي. دا د قرآن اعجاز او خاصیت دی. مخکې چې څومره آسماني کتابونه تیر شوي دي د هغې حافظ به صرف د هغې وخت پیغمبر و. د تورات حافظ صرف موسی علیه السلام و. د انجیل حافظ صرف عیسی علیه السلام و. د زبور حافظ صرف داود علیه السلام و. نو چې د وخت پیغمبر به په لاره باندې روانو کنه خلکو به ورته ډېر په تعجب سره کتل. وی وګورئ هغه انسان روان دی چې د هغه په سینه کې آسماني کتاب محفوظ دی. خلک به ډېر په تعجب سره ورته کتل. وی دا هغه انسان دی چې د ده په سینه کې آسماني کتاب محفوظ پروت دی. خو چې کله قرآن الله تبارک وتعالی نبی علیه السلام ته ورنصیب کو نو دا اعجاز د قرآن دی. دا خاصیت د قرآن دی چې د وخت پیغمبر خو پرېږده، د وخت د پیغمبر امتیان خو پرېږده. په امتیانو کې هغه ماشومان چې تر اوسه پورې بالغ شوي هم نه دي الله هغه د قرآن حافظان جوړ کړو. الله هغه د قرآن حافظان جوړ کړو. او دا د نبی علیه السلام د فخر خبره هم ده. حدیث مبارک کې راځي میدان محشر به وي او د قیامت ورځ به وي. الله تبارک وتعالی د طرف نه به اعلان وشي اے د تورات حافظانو ادریږئ. صرف موسی علیه السلام به په میدان محشر کې یوازې ادریږي. بیا به اعلان وشي اے د انجیل حافظانو ادریږئ. نو صرف عیسی علیه السلام به ادریږي. بیا چې کله اعلان وشي اے د زبور حافظانو ادریږئ نو صرف داود علیه السلام به ادریږي. خو چې کله په میدان محشر کې اعلان وشي چې اے د قرآن حافظانو ادریږئ نبی علیه السلام به په میدان محشر کې ادریږي आवाज به وکړي اے زما د قرآن حافظانو ادریږئ. انشاءالله میدان محشر به د قرآن د حافظانو ډک شي انشاءالله. او نبی علیه السلام به پې فخر کوي چې دا زما د امت د قرآن حافظان دي. الله زما پلاره زما مورې نن ته په خپل بچي فخر کوي خوشحاله پی زما بچه حافظ قرآن دی، زما بچه عالم د قرآن دی. پلار نن ته فخر کوي په میدان محشر کې به ستا په دې بچي باندې د دواړو جهانو سردار فخر کوي انشاءالله. نبی علیہ السلام به پې فخر کوي. الله نو زه هغې مور او پلار ته د زړه د کومې نه مبارکي ورکومه کومو بچو چې نن ختم کړی دی زه هم تاسو ته ډېر ډېر مبارک شي او زه به سیما او زما مبارکي به سوي. ای مورې ای پلاره تا ته په هغې وخت کې مبارکي میلاو شوې ده چې الله تبارک وتعالی لازمک او اسمان هم نو پیدا کړي. حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه زر کاله وړاندې په خپل باندې د سورې طه او د سورې یاسین تلاوت وکړو. نو چې کله پرشتو دا کلام واوریدو نو پرشتو وی مبارکي دی وی هغه چا لره چې په چا به دا کلام نازلیږي او مبارکي دی وی هغه سینو لره
په کومو سینو کې به چې دا کلام محفوظ کیږي او مبارکي دې وي هغې ژبو لره چې په کومو ژبو به د دې کلام تلاوت کیږي ووایه الحمدلله. د هرې زمانې پیغمبر د ارزو کړې وه ارمان یې کړی و کاش چې هغه کلام ماته میلاو شوی د کوم کلام متعلق چې فرشتو مبارکۍ ورکولي خو الله دا کلام د هغې په قسمت کې نه و لیکلی دا کلام الله زما او ستا په قسمت باندې لیکلی و فرشتو وي مبارکي دې وي هغې ژبو لره چې په کومو ژبو به د دې کلام تلاوت کیږي. نن زه او ته او زمونږ د ماشومان به چې قرآنونه راوالي او د قرآن تلاوت شروع کړي فرشتو وي مبارکي دې وي هغې ژبو لره چې په کومو ژبو به د دې کلام تلاوت کیږي. څومره بختور یې څومره بختور یې. د علماو قدر وکئ د مدرسې قدر وکئ د مدرسې د ماشومانو قدر وکئ. دا نن چې مونږ په آرام او په سکون باندې ژوند تیرو دا د دې ماشومانو برکت دی. دا نن چې مونږ په سکون باندې ژوند تیرو په آرام باندې ژوند تیرو دا د دې ماشومانو برکت دی دا د دې مسجد برکت دی دا د دې مدرسې برکت دی دا د دې مدرسې د استاذ برکت دی. حدیث مبارک کې راځي کله چې په یو علاقه کې ګناهونه شروع شي الله تبارک وتعالی وغواړي چې په دې علاقه باندې خپل عذاب راولي. الله تبارک وتعالی غصه شي چې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي دي دا کلمه ده تدې باوجود ته سود کوي تدې باوجود ته غیبت کوي تدې کلمې باوجود ته د مسلمان یو ناحق قتل کوي تدې کلمې باوجود ته په ناف تول کې کمې کوي تدې کلمې باوجود ته د بل مسلمان د عزت سره لبې کوي. کومه ګناه ده چې په دې معاشره کې نشته. کله چې الله تبارک وتعالی د یوې علاقې خلکو ته وګوري د هغې ګناهونو ته وګوري الله پې فیصله وکړي چې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله الله غصه شي د خپل عذاب فیصله پې وکړي خو چې په خلکو باندې نظر ور واچوي په هغې خلکو کې څه ماشومان دي واړه واړه بچي دي هغې قرآنونه راغستې دي کېدې راغستې دي سپارې راغستې دي د هغې په وړو وړو شونډو دا الفاظ دي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم زما رب رحمان هم دی زما رب رحیم هم دی. چې کله الله تبارک وتعالی وګوري چې دا خو ماشومان دي دا خو بې ګناه دي دا په دې علاقه کې پاتې کېږي او په وړو وړو شونډو دا وایي زما رب رحمان زما رب رحیم د الله تبارک وتعالی غصه یخه شي سړه شي او حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی د هغې علاقې نه څلوېښتو کالو پورې عذاب لري کړي تر څلوېښتو کالو پورې عذاب لري کړي. دا نن چې موږ په سکون باندې ژوند تیرو په آرام باندې ژوند تیرو خپلې معاشرې ته وګوره که نه زما په معاشره کې هر هغه ګناه موجود ده چې په هغې باندې الله تیر شوي قومونه هلاک کړي وو. قوم د نوح علیه السلام الله په شرک باندې هلاک کو قوم د شعیب علیه السلام الله په ناف تول باندې په کمی کولو کې هلاک کو قوم د لوط علیه السلام فرشتو د دې بچي چې کم مور ده د دې بچي چې کم پلار دی د هغه د عمل نامې نه ګناهونه وران کوي ختم کوي. تاسو نه ګورئ د ده بچي زما کلام سرته ورسو. رونو دا معمولی خبره نه ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کم ماشوم چې قرآن یا سپاره راوالي او دې شروع کی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم الله تبارک وتعالی د ده په دې الفاظو سره
څلورو تنو ته مغفرت نصیب کی. یو دی ماشوم ته، یو د مور ته، یو د پلار ته، او یو د استاد محترم ته. مورې خوشحاله شه، پلاره خوشحاله شه، په کومه ورځ چې تا دا ماشوم مولي صاحب ته کېنو او تا ورته وی دته سبق شروع کا او هغه وی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، الله تبارک وتعالی په هغه ورځ باندې ستا مغفرت کړی دی. د علماو قدر وکړئ ښه، د علماو عزت وکړئ، د علماو احترام وکړئ، دې خلکو سره ودرېږئ. زه په خپله دویمه ورځ د په سفر باندې یم او ډېر ستړی شوی یم او ستاسو د پېښور خلک چې دی که نه، مخکې به مونږ اورېدل وی پېښور د ګلونو ښار دی، داسې دی که نه؟ پېښور د ګلونو ښار دی. نو ما به وی چېرته په دې پېښور کې به یې ګلونه ډېر کرلي یي. ما ته دا پته نه وه چې د پېښور خلک ګلونه دی. صحیح ده که نه؟ ما به دا خبره اورېده وی پېښور د ګلونو ښار دی. ما به په وړوکوالي په ذهن کې دا وه چې په پېښور کې به ګلونه ډېر کرلی شوي. ما ته دا پته نه وه چې د دې خبرې مطلب دا دی چې د پېښور خلک ګلونه دی. صحیح ده که نه؟ زه په هر دویمه درېیمه ورځ په بل ځای کې مې پروګرام نه خو په پېښور کې مې ضرور بیاني. دومره مینهناک خلک دی، دومره مینهناک خلکو. زه کله کله د خپلو ملګرو ته وایم هم خلک وایي چې مینه محبت په کلو کې ډېر دی. زه هم راشه د پېښور خلکو له دې بوزم چې مینه محبت ته وینې، د کلي مینه محبت پسې راشه د پېښور د ښاري د خلکو مینه محبت وینه چې کلي درنه هیر کړي. به هر حال نو زه ستاسو ډیر زیات شکرګزار یم، ډیره مینه راکوئ. مونږ ډیر زیات ستړي یو، خو چې پېښور ته راورسو زموږ ستړیا ختمه شي، ځکه د دې ځای د خلکو مینې او محبت ته چې وګورو زموږ هغه ستړیا ختمه شي. الله تبارک وتعالی همیشه تاسو داسې لره. د علماو سره مینه کوئ، د طلباو سره مینه کوئ. انشاءاللہ اللہ با ہر کور کے عالم پیدا کئی. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی با ہر کور کے حافظ قرآن پیدا کئی. چاچی دا علماء سرمین کڑی دا اللہ ورلہ پخپل کور کے عالم بچے ور کڑی دے. چاچی دا حافظان سرمین کڑی دا اللہ تبارک و تعالی ورلہ پخپل کور کے حافظ قرآن بچے ور کڑی دے. علماء لکی وی چاچی دا علماء نفرت کړی دی، چا چې د علماو سره دشمنی کړې ده، چا چې د علماو سره بغض کړی دی، الله تبارک وتعالی د هغه لس پوښته د عالمانو د حافظانو نه محرومه ساتي. لس پوښته الله. نو د علماو نه به نفرت نه کوو انشاءالله، د علماو سره به مینه کوو، د علماو سره به محبت کوو. مولانا صاحب زما په خیال مدرسه دا پوری ده نو دی خو لینټر نشته جدي مسجد کې سبق ویل، مسجد کې سبق وای. دا ختمونه په دې مسجد کې شوي دي، امانځه ټیم دی یو 15 منټه شری. ښه نو دا خو ماشاءالله تاسو قرباني کړې ده، دیوالونه خو رسولي دي قرباني خو کړې ده، دیوالونه خو رسولي دي، خو لږه غونته نوره قرباني به کول غواړي. کوو به که نه به کوو انشاءالله. د محلي خلک پکې کم دغه لاسونه اوچت کړی تو، د محلي خلک میلمانه د بار نه راغلي نه، د محلي خلک دا خو ډېر لږ نه دی. دا ولې؟ دا خو ټول میلمانه راغلي دي. ښه مسجدونه درې دي دلته. ښه ماشاءالله، الله دې نور ډېر کړي. صحیح ده، الله دې نورې مدرسې ډېرې کړي. و یو خبره درته کومه، دا مدرسه به جوړول غواړي، دا به څه کول غواړي؟ جوړول به غواړي. انشاءالله
را روان کال چې داسې محفلي چې د مدرسې په دې بلډینګ باندې د پاسه لینټر شوی ان شاء الله داسې بکو کنه کوبا ان شاء الله. بهرحال زما هو عادت دا دی چې خلک نه نقد چنده کوم خو تاسو نه نقد ځکه نه کوم چې ماته د محلي دا کسان ډېر ښکاره نه شو داسې به ښایي که نه. خو دا یو عزم به راسره کوئ. دې باندې به څومره سیخ سیمټ لګي اندازتاً؟ سریه پوره د جی سیمټ او د سریه پوره ده او جی نه پاتې شو دي سیمټ جی سیمټ او شګه او جی 120 بورے سیمټ کې لګي جی 120 بورې سیمټ پې لګي. ورګه دا خو له دلته پوره کوم غټ کار خو شوی دی که نه وی صرف 120 بورې سیمټ پکار دي. شابه ما ته پکې اعلان وکړئ چې څوک وي 10 بورې سیمټ په زوالم. ګوره د الله کور دی مسجد دی ټول نیکان خلک ناست دي دلته چې چا